Starting in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. نن چې زمونږ کومه ټاپک دی هغه انتهایی انټرسټینګ ټاپک دی او هغه د کارټیزین کوارډینیټ سیستم. کارټیزین کوارډینیټ سیستم اصل کې دی سیس نو لږ به مخکنی لیکچر مونږه ټچ کو. په مخکنی لیکچر کې مونږه دوه قسمه ویکټرز ویلې وي. یو مونږه ویلو جیومټریک ویکټر او بل مونږه ویلو الجبریک ویکټر. په جیومټریک ویکټر کې ما دا خبره کړې وه چې دا هغه ویکټرز دی چې د دې لپاره هیڅ قسمه کوارډینیټ اکسس مه ډرا کوه. اوکې ده. او په الجبریک ویکټر کې ما دا خبره کړې وه چې دا هغه ویکټرز دی چې دې باره کې به کوارډینیټ سیستم ډرا کوي. اوکې که چېرته ته یو فاین فزیکل سچویشن یا یو فاین پوزیشن اکچوال پوزیشن ته معلومې نو که دا کوارډینیټ په 2 ډایمنشن کې دی او که په 3 ډایمنشن کې دی نو د دې په مدد سره ته د غزې ته رسایي په اسانه باندې کولی شي. اوس د کارټیزین کوارډینیټ سیستم نو دې ته کله ناکله نمبر فلین هم وي او دا په اصل کې په 2 ایکس اکسس باندې کنزسټ دی. اوکې دا لکه زه یو لاین راکوم دا زما سره اوکې زما سره یو لاین شو او دا زما سره بل لاین شو. اوکې اوکې دا زما سره ایکس اکسس دی، دا زما سره وای اکسس دی، دا زما سره ایکس ډیش دی، دا زما سره وای ډیش دی. اوکې دا او دا زما سره اوریجن دی. څه شی دی؟ اوریجن دی. اوکې یعنی دا چې کوم لاین دی دا ایکس او ایکس ډیش. اوکې دا زموږ سره هاریزنټل لاین دی او دا چې کوم لاین دی دا زما سره ورټیکل لاین دی. څه شی دی؟ ورټیکل لاین دی. وای او وای ډیش. اوکې دا زما سره ورټیکل لاین دی. یعنی دا چې کوم دی فروت چې کوم لاین دی ته هاریزنټل وي او کوم چې ولاړ دی دې ته څه وایي؟ دې ته ورټیکل لاین وي. یعنی دا سیستم چې تاسو ته په نظر راځي دا په اصل کې کارټیزین کوارډینیټ سیستم دی. څه شی دی؟ کارټیزین کوارډینیټ سیستم دی. اوس دې کې بله خبره او هغه خبره دا ده چې هلکه دې ته نمبر فلین ورته ولې وایي؟ څه ورته وایي؟ نمبر فلین ورته ولې وایي؟ نو نمبر فلین ورته ځکه وایي چې دا اوریجن دی. څه شی دی؟ اوریجن دی. نو د زیرو نه سټارټ واخله چې 1 2 3 4 5. اوکې دغه شان کې د اوریجن نه چې دې خوا راځي نو نیګیټیو به لګي. څه به لګي؟ نیګیټیو به لګي. نو 1 2 3 4 5. اوکې دغه شان کې برځي نو 1 2 3 4 5. اوکې اوریجن نه چې لاندې راځي نیګیټیو به لګي. نو 1 2 3 4 5. اوکې نو دې ته ځکه نمبر فلین وي. که چېرته ته په دې کې یو ویکټر ډرا کړې نو دا تا ته ایګزیکټ لوکیشن د فایند شو کوي. اوس دې کې مین خبره چې کومه ده هغه خبره دا ده چې د هاریزنټل لاین او ورټیکل لاین چې په کوم انګل باندې یو بل انسیکټ کوي دا ایګزیکټلی 90 ډیګري انګل ده. څه شی ده؟ 90 ډیګري انګل ده. نو دا چې کوم دی دا 90 ډیګري انګل ده. څه شی ده؟ 90 ډیګري انګل ده. اوکې او دا چې کوم انګل ده دا 90 ډیګري انګل ده. اوکې دغه شان کې دا 90 ډیګري انګل ده. اوکې او دغه شان کې دا چې کوم دی دا 90 ډیګري انګل ده. اوکې یعنی دا لاین چې یو بل انسیټ کوي دا ایګزیکټلی 90 ډیګري انګل ده. اوس دا په 2 ډایمنشن کې ده. په څه کې ده؟ په 2 ډایمنشن ده. دلته که زه یو ویکټر واخلم دا ما یو ویکټر ډرا کړو لیټ سپوز دا ما یو ویکټر څه کړو دا ما یو ویکټر ډرا کړو. اوکې او دا زما سره فورس دی. څه شی دی؟ فورس دی. او د فورس دپاره به ته وړوکې ایرو ډرا کړي ځکه چې دا څه شی ده؟ ویکټر کوانټیټي ده. دا موږ ته ویکټر شو کوي. اوکې او د دې میګنیچیوډ چې کوم دی هغه دی 30
30 نیوټن دی. څه شی دی؟ 30 نیوټن دی. اوکې اوس دې کې اوس مین کوېسچن رایز کېږي چې هلکه تا خو 30 نیوټن واغوستو، تا خو په ایرو ډرا کا، خو جنرل سکیل کنسپټ تاله زه در کومه چې لیټ سپوز دا زما سره لیټ سپوز دا زما سره 10 نیوټن دی. څه شی دی؟ 10 نیوټن دی. اوکې او دا زما سره برابر دی د 1 سنټي میټر. څه برابر دی؟ د 1 سنټي میټر. نو 30 نیوټن به زما سره څه برابر شي؟ 30 نیوټن. نو 30 نیوټن به څه برابر شي وایي؟ 30 نیوټن به زما سره برابر شي د 3 سنټي میټر. څه برابر شي؟ د 3 سنټي میټر. څه برابر شي؟ د 3 سنټي میټر. نو دا جنرل سکیل به تا سره پروت وي. که چېرته ته یو فورس ډرا کوې نو د 30 نیوټن په ځای باندې ته 3 سنټي میټر ولیکه. څه شی ولیکه؟ 3 سنټي میټر ولیکه. خو دا به تا سره پروت وي چې 3 سنټي میټر اصل کې برابر دی د 30 نیوټن. څه برابر دی؟ د 30 نیوټن برابر دی. اوکې دا اوس دلته چې کوم کارټیزین کارډینیټ سیسټم دی دا زما سره فرست کوارډنټ دی. څه شی دی؟ دا زما سره فرست کوارډنټ دی. دا زما سره سیکنډ کوارډنټ دی. اوکې دا زما سره تھرډ کوارډنټ دی او دا زما سره فورث کوارډنټ دی. اوکې دا نو یاد وساته چې په هر کوارډنټ کې د ایکس اکسس او د وای اکسس نیچر دا چینج کیږي. څه کیږي؟ دا چینج کیږي. که په فرست کوارډنټ کې زه خبره وکړم چې دا زما سره ایکس اکسس دی، دا زما سره وای اکسس دی. اوکې په سیکنډ کې دا زما سره ایکس اکسس دی، دا زما سره وای اکسس دی. په تھرډ کې دا زما سره اکسس دی، دا زما سره وای اکسس دی. په فورث کې دا زما سره ایکس اکسس دی، دا زما سره وای اکسس دی. اوکې دا نو په فرست کوارډنټ کې که زه د ایکس اکسس خبره وکړم د وای اکسس خبره وکړم نو د دې چې کوم نیچر دی، د دې چې کوم ویکټر ما ډرا کړی دی نو د دې کمپوننټ زه ډرا کوم، نو دا زه ریزالو کوم. اوکې دا نو د دې ایکس اکسس هم پازیټیو دی او وای اکسس هم څه دی؟ پازیټیو دی. اوکې دا که چېرته زه دا ویکټر په دې ډایرکشن کې ډرا کوم دا ویکټر نو د دې چې کوم او په ایکس اکسس باندې راشم نو د دې ایکس اکسس چې کوم دی نیګیټیو دی او وای اکسس باندې راشم نو د دې وای اکسس څه شی دی؟ پازیټیو دی. څه شی دی؟ پازیټیو دی. اوکې نو د دې ایکس اکسس چې کوم دی نیګیټیو دی او وای اکسس چې کوم دی هغه دی پازیټیو دی. که چېرته دا ویکټر زه په دې ډایرکشن کې ډرا کوم نو د دې ایکس اکسس باندې راشم نو د دې چې کوم اکسس دی دا نیګیټیو دی او په وای اکسس باندې چې راشم نو د دې وای اکسس هم څه دی؟ نیګیټیو دی. اوکې یعنی د دې ایکس اکسس هم نیګیټیو دی او وای اکسس هم څه دی؟ نیګیټیو دی. اوکې دا یا که چېرته زه دا ویکټر په دې ډایرکشن کې ډرا کوم نو د دې چې کوم ایکس اکسس دی چې په دې ایکس اکسس باندې زه راشم نو دا زموږ سره پازیټیو دی او که په وای اکسس باندې راشم نو د دې نیګیټیو دی. اوکې دا یعنی د دې ایکس اکسس پازیټیو دی او وای اکسس څه دی؟ دا نیګیټیو دی. دا څه شی دی؟ دا نیګیټیو دی. نو په هر کوارډنټ کې که ته ویکټر ډرا کوې د دې نیچر جدا دی. څه شی دی؟ جدا دی. نو د کارټیزین کارډینیټ سیسټم په مدد سره دا مونږ ایزیلی په هر کوارډنټ کې ایزیلی ډسکرایب کوو. اوکې دا بله چې کومه امپورټنټ خبره ده هغه خبره دا ده چې دا زه څه کوم دا زه به وران کړم. ټیک دا به څه کوم دا به زه وران کړم. اوکې دا تیری میری متانے تیری سانا کی فرم ښه بله چې کومه امپورټنټ خبره ده هغه خبره دا ده چې دا زما سره یو کارټیزین کارډینیټ سیسټم دی. څه شی دی؟ کارټیزین کارډینیټ سیسټم دی. اوکې دا
دا زما سره x اکسس دی، دا زما سره x ډیش دی، او دا زما سره y اکسس دی، دا زما سره y ډیش دی. اوکې، او دا زما سره څه شی دی؟ اوریجن دی. دا زما سره څه شی دی؟ دا زما سره اوریجن دی. اوکې دا، او دلته ما ویکټر ډرا کو. څه مې ډرا کو؟ ویکټر مې ډرا کو. اوکې دا، او انګل اخلمه. انګل زما سره لیټ سپوز 30 سنټیګریډ ده یا 40 سنټیګریډ ده. اوکې دا، او دلته چې راورسېدله لیټ سپوز 75 ډیګري شوله. څه شوله؟ 75 ډیګري شوله. څه شوله؟ دا زموږ سره 75 ډیګري شوله. اوکې دا، او دلته چې راورسېدله نو فکس څه شوله؟ فکس 90 ډیګري انګل شوله. څه شوله؟ 90 ډیګري انګل شوله. نو کنونشنلی که زه دا خبره وکړم، نو د پازیټیو ایکس اکسس نه به سټارټ واخلو. اوکې، دا به مونږ په انټي کلاک وایز ډایرکشن کې راولو. په څه کې به راولو؟ په انټي کلاک وایز ډایرکشن کې به دا مونږ څه کوو؟ دا به مونږ راولو. اوکې دا، نو زه وایم چې دا زما سره کارټیزین کوارډینیټ سیسټم دی. څه شی دی؟ کارټیزین کوارډینیټ سیسټم دی. اوکې دی، دا زما سره ایکس اکسس دی، دا زما سره وای اکسس دی، دا زما سره ایکس ډیش دی، دا زما سره وای ډیش دی. څه شی دی؟ وای ډیش دی. اوکې دی، او 100 ډیګري دی. نو دا چې کوم دی دا زموږ سره 90 ډیګري انګل ده. څه شی ده؟ 90 ډیګري انګل ده. او داسې چې راشي نو دا څه شی دی؟ دا هم 90 ډیګري څه شی ده؟ انګل ده. نو 90 او 90 180 سټریټ لاین چې کوم دی دا د 180 برابر دی. 180 سنټیګریډ څه دی؟ دا برابر دی. نو دلته چې راورسېدل، دلته لیټ سپوز دا چې کوم دی هم 90 ډیګري انګل ده، نو 270، او دلته چې راورسېدله دا هم 90 ډیګري انګل ده. څه شی ده؟ 90 ډیګري انګل ده. نو 1 کمپلیټډ راوند چې کوم دی دا برابر دی د 360. څه برابر دی؟ دا زموږ سره برابر دی د 360. اوکې دا، موږ سره څه برابر دی؟ دا زموږ د 360 برابر دی. سیملرلی کیس دا زه په 3 ډایمنشن کې هم اخیستی شم. په څه کې اخیستی شم؟ په 3 ډایمنشن کې دا زه هم اخیستی شم. نو دا زه کوم؟ دا زه ورانوم. څه کوم؟ دا زه ورانوم. اوکې دا، دا زما سره مثال په تور باندې دا زما سره ایکس اکسس دی، دا زما سره وای اکسس دی، او دا زما سره زد اکسس دی. اوکې دا، نو دلته که زه یو ویکټر ډرا کړم، څه ډرا کړم؟ ویکټر ډرا کړم، نو الریډي دلته چې کومه انګل ده دا زما سره الفا ده. څه شی ده؟ دا زما سره الفا ده. اوکې دا، او دا چې کومه انګل ده دا زما سره بیټا ده. څه شی ده؟ بیټا ده. او دا چې زما سره کومه انګل ده لیټ سپوز دا زما سره ګاما ده. څه شی ده؟ ګاما ده. اوکې دا، دا زما څه شی ده؟ دا زما سره ګاما ده. نو الفا، بیټا او ګاما. اوکې، نو دا 3 انګلز چې کوم دي دا زما سره په 3 ډایمنشن کې راځي چې کله دا زه په 3D کې واخلم. په څه کې واخلم؟ په 3D کې واخلم. نو 1 کمپلیټډ راوند چې کله ته په انټي کلاک وایز ډایرکشن کې راشي نو دا به برابر د 360. څه برابري؟ دا برابر 360 ډیګري. اوکې دا، نو امید لرم چې دا لیکچر به ستاسو سمجھ کې راغلی. موږ په تیر شوي لیکچر کې هم دا خبره کړې وه چې انشاءالله په دې چینل باندې چې کوم د بایو کوم ټرافیک دي یا کوم چپټر دي او د فزیکس چې کوم ټرافیکس دي یا کوم چپټر دي انشاءالله هغه به دې پیج باندې موجود وي. انشاءالله وخت تېرېدو سره به موږ مخ په وړاندې باندې ځو. نو ما له اجازت راکړئ د بل نیکسټ لیکچره پورې. د الله په امان.